نو په دې مدرسو کې ما اورېدلې دي دوه قسمه دا صلات التسبیح مونځ کېږي. او به مار ته فضیلت بیان کو کنه مونځ صحیح دی ټیک دی حدیث نه ثابت دی ٹھیک ده، لیکن یو دوه طریقې په دې مدرسو کې کېږي کومې چې د زنانو دا مدرسې دي نو دا ټیک نه دي. دا دوه طریقې ټیک نه دي. یو طریقه دا ده چې باجی کومه چې سبق پڑھاوي نو باجی مخکې ولاړه ده او دا زنانه پسې شاته ولاړې دي او د صلات التسبیح مونځ کوي. دې خبره پوه شو؟ باجی مخکې ولاړه ده زنانه پسې شاته ولاړې دي او د صلات التسبیح په جمع سره مونځ کوي. ټیک شو؟ نو دا طریقه غلطه ده ټیک نه ده. وی ولې؟ وجه دا ده چې د نفلو جماعت دا د احنافو په نزدیک باندې د نفلو جمع نشته. یو نمبر یو خرابي دا د یو نمبر د احنافو په نزدیک باندې مونږ احناف یو کنه بھائی او بھائی احناف یو کنه نو د احنافو په نزدیک باندې د نفلو امامتی نشته. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نزدیک باندې ټیک ده، د امام شافعی رحمت الله علیه په نزدیک باندې ټیک ده. صحیح ده؟ لیکن احناف وایي چې بھائی دا جمع ټیک نه ده چې د نفلو کی جمع څوک کوي. نفل مونځ دی او دی ولاړ دی او وایي چې جمع کوم پکې. ټیک شو؟ نه دی جمع ټیک نه ده. دویم نمبر د زنانه جمع په اسلام کې نشته چې زنانه دې مخکې شي او جمع دی وکړي. نو د ښځې جمع په اسلام کې په شریعت کې نشته. دویمه خرابي دا مونځونه کې کمی زنانه چې په مدرسو کې د جمع سره صلات التسبیح مونځ کوي د دوی دا مونځ نه کېږي، د یوې هم نه کېږي، نه د امامي کېږي او نه شاته د مقتدیانو کېږي. دویمه طریقه دا ده چې دې زنانه ځان له خپل نیت تړلی دی او د نورو زنانو ځان له خپل نیت تړلی دی. خو دا باجي ورته د دې وجې نه تیز تیز وایي الله دې خوشحاله کړي، الله دې ټول اجرونه ورکړي. خو دو په مسله نه دی پوهه ځکه یې کوي که نه یا مسلې نه خبر شي بیا به یې نه کوي. خو مسله باندې نه دی پوهه که نه دا زنانه زمونږ نه ګورې د نارینو نه ډېرې تکړې په دې دیندارۍ کې او دوی ډېر شوق وي معمولي مسلو د بیان کې زر بیا عمل کوي. نو الله دې د دوی دا هر څه قبول کړي منظور کړي لیکن د شریعت په رڼا کې. نو باجي زور په زوره وایي په زوره یې ویمه چې دا نورې زنانې زما سره وایي په یو مانځه کې نه دی ولاړ او بای هغه اولنی چې هغه په تکبیر تحریمه کې یو ځیو یعنی د امام سره داخلو. دا دیم صورت دا دی چې داخل نه دی دا باجی ځان لمونځ کوي او دا ښځې ځان لمونځ کوي نو دا صورت هم ناروا دی. په دې دویم صورت پوه شو؟ دا دویم صورت هم ناروا دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې په مونځ کې ادونه تپوسو کې دا ولې کوئ نو دا زنانه وایي دا مونږ تعلیمن کوو. تعلیمن دی ته وایي چې زویم چې دا نورې زده کړي. پوهېږئ په دې خبره؟ ما په مرش نه کړه زویم چې تاسو پوه شئ که نه ځکه چې دا څیز دلته شته. دریم صورت دا دی چې دا زنانه ورته ناسته ده په کرسۍ ناسته ده یا په بالغ ناسته ده یا په کټ کې ناسته ده یا په ځمکه ناسته ده او دا یې ورته په زوره زوروي او دا خلک ځان له ولاړلي خو هغوی د دې نه یې زده کړه کوي. دا پکې دریم صورت شو. اول صورت دا و چې دا باجي امامه ده دا صورت باطل دی نه دی ټیک. دویم صورت دا دی چې دا باجي خپل مونځ کوي او دا زنانه خپل مونځ کوي خو دا باجي په زوره به دی وایي چې دا نورې دې زده کړي. او دریم صورت دا دی چې دا باجي په مانځه نه ده ولاړه باجي ځان له ناسته ده مانځه نه بهر ده خو صرف په زوره یې ورته وایي لکه د ماشوم چې مونږ مانځه ته ودرو او ماشوم ته بیا مونږ وایو هغه یې وایي. دا صورت هم باطل دی. دا درې واړه طریقې ټیک نه دي او وجه یې دا ده چې په مانځه کې تعلیم او تعلم کول زده کړه کول د بهر نه یو سړی وینا کوي داسې ووایه او مانځه والا سړی هغه خبره اخلي نو مونځ په دې ماتېږي. یا یو سړی په مانځه کې ولاړ دی او دې بل مانځه والا ته وایي چې داسې وکړه خو د ده په مونځ کې څه دی جدا مونځ دی. او بھائی یو سړی ځان له سنت کوي که نه او بل دې مخکې ولاړ دی
او هغه په دې رکعت کې غلط شو چې دویم دی که دریم او دی ولا یا داسې چل کوي یو ته وایي چې الله اکبر سبحان الله نو مونځ یې باطلېږي د هغه یو خو باطل شو چا چې ورته ویلي دي خو که د کم یو واغېستو د ده دا لقمه یې واغېسته مونځ یې بدل دی خبره ځان پوهې کوئ مونځ یې جدا دی او د ده دا خبره یې واغېسته د ده دا هم باطل شو پته نه چې پوه شوي به یا که نه به بهر حال که څوک نه وي پوه شوي ځان له هم بیا تپوس کولی